أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. سورة العنکبوت شلمی سپاری آیت نمبر 4 سالورم. د حرم شریف مکی مکرمینا بیت الله شریف نا درس چیرے نو آغا انتہائی خون کئی زړه په خوشحالیږي. یو طرف تا بیت الله شریف ته، بل طرف تا کتاب الله دے او بر په الله دے. درې واړه یوځای شوي دي. پاک ازمکه دا حرم شریف ته نو دلته ډېر زیات خون کوي. نننې سبق د سورې عنکبوت سلورم آیات کې زجر ورکئی، رټن ورکئی خلکو ته چې ګناهونه کوي، توبه نو باسي، خپېمانتیا نه ښکاره کوي. نو الله وایي ما نه بچ کېدی نه شي. اما حسب الذین، آیا ګمان کوي کسان یعملون السیئات چې عمل کوي بده، ان یسبقونا چې مخکې به شي زمونږ نه، یعنی مخکې شي لکه یو سړی چا نه ځان بچ کوي نو وتښتي، مخکې شي تېنه وتښتي تېنه. نو الله یې ما نه مخکې کېدی نه شي، ما نه تښتېدی نه شي، ما نه پټېدی نه شي. ان یسبقونا چې مخکې به شي دی زمونږ نه، یعنی اوبه تښتي زمونږ نه، بچ به شي زمونږ نه، او دی چې ګناه کوي او توبه نو باسي او دغسې دا ګناهونه کوي توبه نو باسي، نو دا فیصله ده د خنه ساء ما یحکمون، بد د هغه چې فیصله کوي دی. ګناهونه کوي او توبه نو باسي، حالانکه الله پاک ورته طریقه ښولې ده. انبیاء علیهم السلام معصوم دي، اینا ګناه نه کېږي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ای محفوظ دي، کوتاهیانې تېر شوي دي، الله والا معافي کړې رضی الله عنهم ورضوا عنهم. باقي د دې نه دې خوا ته نور انسانان اینه خامخا ګناه کېږي. نو د هغې لپاره بیا طریقه د استغفار وایي، بخښنه غواړي د الله نه. نو الله وایي دا دې ګناه هم کوي او په هغې باندې خپېمانتیا نه ښکاره کوي، معافي الله نه نه غواړي. لانکه ګناه چې سړی وکړي د ګناه د لرې کولو دپاره، ختمولو دپاره، معاف کولو دپاره طریقې قرآن او سنت کې ذکر کړي دي، الله پیغمبر ذکر کړي دي. سورې هود کې 114 آیات کې د ګناهونو د لرې کېدو طریقه یې ښولې ده. واقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. واقم الصلاة، پابندی کوه د مونږ. اوس امور مصلحه ذکر کوي، یعنی کې کارونه ته ښیي. واقم الصلاة، پابندی کوه د مونږ طرفی النهار، په اطرافو د ورځې کې، وزلفا من الليل، او په سیسه د شپې کې. ان الحسنات، بشک نیکۍ چې دي، یذهبن السیئات، بوزي لرې کوي ګناهونو لره، تکلیفونو لره. سیئات تکلیف مانم کېږي، ځکه تکلیف راځي د ګناه په وجه، نو ګناه مانم کېږي او تکلیف هم. ان الحسنات، بشک نیکۍ چې دي، یذهبن السیئات، بوزي ګناهونو لره، لرې کوي تکلیفونو لره. ان ذالک ذکر للذاکرین، دا قرآن پند خیستون کو. نو قرآن نه پند واخله کنه،
قرآن نا پنا حاصل کا الله ته کومې طریقې خولې دي هغه طریقې په هغې باندې ژوند تېر کا، شرک نه ځان بچ کا، توحید باندې عمل وکړه، دروغ مه وایه، دوکه مه کوه، ځان سره حساب کوه، الله له غاړه صفا ساته، ګناه دې نه کېږي، توبه وباسه. دارنګې سورې فرقان کې 19 پاره کې سورې فرقانو آیت نمبر 71 یو آیم کې 19 پاره سورې فرقان آیت نمبر 70 او 71 او یایم او یو آیم پدې کې الله وایي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب من چې توبه وکړه مخکې الله وایي چې توبه نه باسي او یې ګناهونه کوي. مخکې آیات کې وي 69 کې فرقان کې یضاعف له العذاب دوچن مکړشی د تعظام یوم القیامت ورن قیامت ویخلد او دنوشی فیه پدې کې مهانا ذلیلا. الا من تاب من چې توبه وکړه وآمن ایمان وروړي وعمل عملا صالحا عمل کړي عمل نیکو فاولئک بدا کسان یبدل الله بدل وکي الله سیئاتهم گناهونه ددی حسنات پنی کو باندې توبه وکړه نا گناهونه ورته پنی کو بدل کی. وکان الله دې الله پاک غفور رحیم بخون کې مهربان او که توبه نه باسي گناهونه کې نو دنیا کې مداغي الله لږه سزا ورکړي، ټول سزا قیامت کې ورکړي او دنیا کې مسنا صداغي وارننګ تنبیه ورکړي. سورې روم 21 پارا آیت 41 کې وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس ليذيقهم ما الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد کله شی د فساد عذاب فی البر والبحر پوچو په دریاب کې دا کل مثال دا چې د خاریو مثال د دریاب دی. فی البر والبحر پوچو په دریاب کې یعنی په کل او په خاریو کې فسادونه راغلي دي، عذابونه راغلي دي. سو جنا بما پسو دای کسبت ایدی الناس چې کړي دي لاسونو د خلکو. حاصل معنا بما کسبت ایدی الناس په سبب د اعمالو د خلکو لاسونه ذکر دی، زیات کارونه سره په لاس کوي. نو حاصل معنا بما کسبت ایدی الناس په سبب د اعمالو د خلکو لیذیقهم نیر پارچو سکی په دې باندې بعض الذی عملوا بعض سزا د هغه من چې کړی وي لعلهم یرجعون خامخا چې دې روګرځي نه ګناه نه روګرځي الله ته لعلهم یرجعون خامخا چې دې روګرځي الله ته روګرځي نه ګناه نه. سورۃ الانعام کې آیت 42 کې وایي لعلهم یتضرعون خامخا چې دې عاجزیو کې الله ته. سورہ اعراف آیت 94 کې وایي لعلهم یضرعون خامخا چې دې عاجزیو کې الله ته ګناهو کې الله ته عاجزیو کې الله نه معافي غواړي توبه باسي. ناله وي دې ګناهونه کوي او توبه نو باسي دې ومانه بچي نشي بچ کېدی. بیا سورہ آل عمران کې د مؤمنانو صفات کله ذکر کړي نو آلته کې د مؤمنانو یو صفت دا ذکر کړي چې کله تی ګناو شي نو معافي غواړي، د ګناه معافي غواړي د الله نه. سورہ آل عمران 16 آیت 135 والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا
وهم یعلمون. والذین کسان د مؤمنانو صفاتو کې دا بیانې والذین کسان اذا فعلوا فاحشة کلا چوکی دی د بے حیا کارو خلاف د شریعت نه یو کارو کی او ظلموا انفسهم یا زیاتیو کی په خپل ځانونو باندې ګناه چې سره کوي ځان سره زیاتې کوي که سزا به اندله ملاويږي او ظلموا انفسهم یا زیاتیو کی په خپل ځانونو باندې ذکر الله یادی الله لرو فاستغفرون مخنا غوانی دی لذنوبهم پاره د ګناونو خپلو ومن یغفر الذنوب مخنا نه کوي د ګناونو الا الله مگر یو الله یا بخنا نه کوي د ګناونو بيد الله نو بل څوک ولم یسروا همیشه نه کوي د مؤمنان په ګناه باندې ولم یسروا همیشه نه کوي دی علامه په ګناه باندې فالو چې کړي وي دی وهم یعلمون دی پوهیږي چې همیشه خننه په ګناه باندې ګناه تنو شو قصدنه وکا یې په خطا وکا نو الله نه معافي غواړي او دې ته دا پته ای چې ګناه باندې همیشه خننه ولم یسروا همیشه نه کوي دی علامه په ګناه باندې فالو چې کړي وي دی وهم یعلمون او دای پوهیږي چې دا ګناه باندې همیشه خنه دی نو چې توبه وباسي نو الله ول بیا ګناه معاف کینو اولایک ورپسې وای سورہ ال عمران کې آیت 136 ورپسې اولایک نا کسان جزاء بدل دی مغفرۃ من ربهم مخنا د درب د دینا وجناتن جنتنا تجری چلان بی من تحت الانهارو لانی دونو ناغینا نهرونا خالدین فی همیشه بی پدے کے و نعم اجر العاملینو اوسخ اجر دی دا عمل کونکو نو عمل خاملو کو بد عمل کرو بیا توباوخ کا خاملو کو نو اللہ و تبیان معافی کئی چې په ځان زیاتیو کې او توبه باسي ګناونه چې کله سړی کوي دا رکاوټ ګرځي د الله نعمتونو لپاره که د الله نعمتونه په مؤمنانو باندې چې راځي او خصوصي نعمتونه یو کافر دی هغه نعمتونه دنیا ورکوي الله ټول دنیا به مې ورکړې وه سورې زخرف کې آیت 32 کې خو بیا خلک کفر ته تلل نو هغوی باندې ذلیل کوي په مال دولت باندې نو الله وی مؤمنان دای چې ګناه وکین توبه واسي او دا الله نعمتونو ته رکاوټ دا د انسان خپل ګناونه ګرځي لکه زموږ علاقو کې اکثر زمیدار دي نو زمیدار چې کله فصل وبکي نو د نیر نه د ولینا اینه لخته بوتلې ناله بوتلې وی پټی تا نو کله چې دې پټیو بکای زمکه وبکای نو ناله چې صفا کی چې نیر نه وبا دا پټی ته ورسیږي کله چې ولا ناله الخته صفا نیوي پای کې ګن بلاوي نو هغه پټی ته ونرسي او هغه خو دې خو ووري او چې کله وبو په مخ کې نزي رکاوټ وي وتا نو شان نهر نو وبو بیا ودري بیا په نور نه ورزي داسي د الله نعمتونه رحمتونه مهرباني الله په خپل بنده مهربان دی او چې دې ګناونه کوي هغه لخته انالای د ګناونه نډک شي نو د الله نعمتونه د باندې بیا بن شي دا د پزان بن کا الله به نه دی بن کړی دې لخته صفا کینا خپل عمل صفا کینا خپل عمل خ کینا توبه باسینا الله ته رجوع کینا استغفار غواړینا دا لخته نه لای بن کا نو نعمتونه په باندې بن شو دا الله سره ظلم نه کوي سورہ کہف کې وایي آیت 49 کې ولا یظلم ربک احد الله چا باندې ظلم نه کوي دا نعمتونه چې د پزان بن کو دا د پزان بن کو
الله په ندی بند کړي ځکه دا نعمت د باندې چې عذاب راځي نو د عمل د وجه نه راځي کله چې دې توبه باسي استغفار وغواړي بخنه وغواړي لخته صفا کی د ګناهونو نه داغه دا صفا کولو طریقې ته خولا سورہ ہود کې 114 نمبر کې ان الحسنات یذهبن السیئات غن بلا په لختی کې د شات اور پسې وبډې را پرېږدا اګن مدان سره په مخ کې او کډیر زیاتی ګناونه ډیر زیاتی نه کوي په نشي زیاتولې بیا ته بل طریقه خي چې بیا الله نه بخنه وغواړه سورہ نوح کې د دې بیان بیا کوي چې بیا د الله نه معافي وغواړه لکه نوح علیہ السلام وی ما قوم ته وی چې الله نه بخنه وغواړي چې نعمتونه در باندې راوړي رحمتونه در باندې راوړي نوح علیہ السلام چې الله تخفل کارګزاري اوري یو کان دیشمش پارا سورہ نوح کې لسم آیات کې وی فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا نوح علیہ السلام الله توي فقلت استغفروا ربكم ما اولا والقوم تبخنو غالي درفتا سنو بخنو غالي درفتا سنو انه كان غفارا یقینا دا الله دې بخون کې دې معافي غالي دا الله نو بخنو غالي دا الله نو یقینا دې بخون کې دې فقلت استغفروا ربكم نو ویل ما بخنه غواړي د خپل رب نه دانګي نور سورتونو کې مزه په زی وی چې هر یو پیغمبر او خپل قوم ته ویلو چې د الله نه معافي غواړي د الله نه بخنه غواړي سورې هود کې د هود علیہ السلام بیان چې کله کوي آیت 50-51 کې ویل عاد نخام هودا عادیانو ته هود علیہ السلام الله را لګلو نو هود علیہ السلام قوم ته وی آیت 52 سورہ هود کې ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين هود علیہ السلام قوم ته ویا قوم استغفروا ربکم وقوم زما بخنو غوړې درستا سنو ثم توبوا الیه بیا توبه باسي الله ته بیا راګرځي الله ته یرسل السماء رب لګي باران برن اسمان علیکم بتاسو باندې مدرارن پشیبو شیبو نعمتونه بدر باندې لکه باران اوري ويزيدكم زیات پکې تاسو لرو قوتن طاقتن الى قوتكم الى پمانه ما قوتكم سره طاقت سانسو قوت او طاقت دا نیکه سره زیاتیږي ګناہوں سره طاقت کمیږي دیندار سره وی هغه عمر ډیر زیات شي د دین کار کول شي مونږ او داس کوي کول شي د دین کارونه کول شي د الله احسان وي سره ځکه هغه الله قوت ورکړي او کې تقوا وي او کې اخلاص وي او کې دینداری وي او کې د الله رضا وي د نبی اسلام په طریقو جون تیرې خلکو سره احسان کوي مخلوق سره احسان کوي نو دا تانیک تی دا طاقت د ویانی دی ویزکوی ویزدکم قوتا الى قوتکم زیاد پکی تاسو لرو طاقت ستاسو الى قوتکم سره طاقت ستاسو الى پمانا ما سره طاقت ستاسو ولا تتولو مجرمین او مگر دی مجرمان مگر دی نوح علیہ السلام اقوم توی چې بخنه غواړي د الله نه بخنه غواړي توبه واسي الله وته ګناونه معاف کی فقلت استغفروا ربکم نو علیہ السلام ایما القل قمت بخنه غواړي درپسا سنو انه کان غفارا یقینا الله بخون کړي یو چې تاسو
توبه باسي ګناونه ته معاف کی نو یرسل السما علیکم روبری روبلیگی دا باران اسمان نو علیکم بتاسو باندې مدراران په شیبو شیبو نعمتونه مدر باندې لکه باران رووري ويم دیر کو مضبوط پکی تاسو لرا بی اموال و بنینا پا مالونو پا بچو باندی ویجعل لکم و بکرزی تاسو لرا جنتن باغونا ویجعل لکم و بکرزی تاسو لرا انهانا نیرونا نعمتونا بدربانی لکر باران رووري د نعمتونو ولی او نیرونا بدر توبهی نو الله وی ولی ته دا کیده نه ساتي مالکم ورپسې بیا سورې نو کې وی دیاله سمات کې مالکم لا ترجون لله وقارا مالکم سریتا سلا لا ترجون چې عقیده نه ساتي تاسو لله وقارا چې الله مو عزتمن کی تعالی ها تولې دا عقیده نه ساتي چې عزت د الله لاس کې دی ذلت د الله لاس کې دی لکه سورہ آل عمران کې آیت 26 کې وایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير عزت ورکې چاله چې تا خوښ شي الله او ذلیل کې چاله چې تا خوښ شي بيدك الخير بلاستا کې نه نقصان دی نو ته ولې دا عقیده نه ساتي مالکم سری تاسو لا ترجونا چې عقیده نه ساتي تاسو لله وقارا چې الله به عزتمن کی تاسو لرا ولی توبانو باسی گناہونا کې توبانو باسی استغفار نوے بخننو غواړي نیکای نه زیاته نه الله بیا مانه بچ کیدین شي بیا سزا ته تیار شه نن سبق کې بیا وایي زجر او رټنه ورکی امان سبل الذین آیا ګمان کیا کسان یعملون سیئاتی چې عمل کوي بدو ایسبقونا چې مخکې بشي دی زمونږ نه یعنی بچ بشي زمونږ نه نشي بچ کېدی زمونږ نه ساء ما یحکمون بد دی هغه چې دی فیصله کوي بد دی هغه چې دی فیصله کوي نو خیال سره هغه ګناهونه معافي غواړي بخښنه غواړي استغفار غواړي چې ګناه تو کېږي ولم یصروا علی ما فعلوا همیشه ولې نه کوي په ګناهونو باندې الله نه معافي غواړي الله والا چې دې په سچ توبه واسي الله والا ګناهونه په نیکو باندې بدل کی ای په دې نه کوي ورکی لذي ترجمه یو ځل بیا ام ذبل الذین آیا ګمان کیا کسان یعملون سیئاتی چې عمل کوي بدو ایسبقونا چې مخکې بشي دی زمونږ یعنی بچ بشي زمونږ نشي بچ کېدی بچ کېږي به په توبه باندې چې په اخلاص سره توبه وباسي او زه الله وایي معافي وکړم او که دې توبه نه وباسي او دغسې ګناهونه کوي نو ساء ما یحکمون بد دی هغه چې فیصله کوي دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین